ژوند دې روان دی د اړیکو محنت کوم د چا نه سوال نه کوم شکر دی شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر واحد او یکتا دی. قدرمنو نور کله زما ویډیوګان تاسو هم کتلي دي، مختلف شکل دی او نن چې زما د کیمرا او په بل لخ راله نو تاسو ته قدرمنو ښه پته ده چې په وطن کې وبا راغلی ده او زه به ورته دوی وایم چې دا عذاب دی. پای کې ډېر غریبان انداسې دي، لکه زه به تاته وایم دا رور زمونږ د علاقې کس دی، خو چونکې ډېرو کسانو ماته رابطه وکړه چې اجازه ته خو شاعرانو پسې ګرځې دیوانو پسې ګرځې، خو ستا په کلي ستا په علاقه کې هم داسې خلک شته چې ساری شته او ماښام یې نشته. داسې ډېرې خبرې دي، هغه به زه هم د ده نه ریکارډ کوم، د هغې نه پس به راځم خبرې به کومه. روړجانه په خیر. ژوند دې روان دی د اړیکو محنت کوم د چا نه سوال نه کوم شکر دی. دې کور کې وګورئ تاسو کویم پکې نشته، بور پکې نشته که نه چې بور پکې دی، یا پکې مثلا داسې نور پکې ګیس میټر هېڅ هم نشته، اور نغرې دی لکه دې وخت سره دیاړي ولاړه ده. یوه زمانه دغې زمانه چونکې زیات کر غریبانه شته په دنیا کې وګورئ، د دې نه مخکې داسې حالتونه راغلي چې رور زمونږ پنډونه راغلي دي غټو خلکو جیب کې اچولي دي. اوس هم چې عمران خان کوم اعلان کړی دی د پیسو، رور هغه پیسې چې راځي نو چا خبره په مونږ به خورې وړېدلي یا به مو پای یوسي او یا به د لوږې نه مړه شو. داسې لکه مثلا نور له ځان دپاره نه ویم زه خو که خیر مړ شوم مرخواس یم شته، خو زه دې پاکستان د ظالمانو ته ویم چې د کومې ظالمانو باندې اوپه راله او را روان دی پې د عذاب. د دوی ته زه دا درخواست کوم رور مې که څوک ما په دې خبرو پانسي کوي نو پانسي مې دي کې پې دوی د غټو غټو موټرو او د غټو غټو بنګلو سوچونه کوي، خو دا سوچ نه کوي چې یو عاجزه سړی زما په کوټه کې مثلا اوسېدل کې سړی د ده نه زه تپوس وکړم چې څه حالات دي. نور کله خو کار روزګار غونډه که اوس نن سبا غوړ څه سیسټم بند دی، کار روزګار نشته که دا د مزدورۍ لاسونه دي. وګوره ورته رور صحیح ډېر او شکر دی اوسه پورې مې چې ته سوال نه کړی د بچپن نه په غریبۍ کې رالوی شوی یم، د چا مې 1 روپۍ حق نه دی خوړلی، خو زه دې خلکو تاریان یم چې وروره دوی زمونږ دا حقونه ولې خوري. قدرمنو د دوی خبره دا ده چې ما سوال نه دی کوم نه سوال کوم، لہذا تاسو ته ښه پته ده چې هر ځای کې بندیز دی. موږ د حکومت منو، موږ حکومت چې څه وایي هغه موږ منو، هغه زموږ د پیدې دپاره لګیا دی. خو چونکې دوی وایي چې زموږ دیاړي بنده شوه، نور څوک کار روزګار هم نه روان، دغه یو کور دی او دغه یوه کمره ده. تاسو قدرمنو ښه هم لیدله د کور حالات، د رور ډېر زیات دي،
د ده په شان غریبانان در په در څه چې دیاړې بندې شوې دوی هم دا خبره د حکومت نه غواړي چې کم بیلونه زموږ دپاره پاس شوي دغه دې موږ ته رورسوي. بله خبره دا چې دا د خدای طرفه موږ باندې عذاب دی. زه به دا ووایم دا د خدای طرفه موږ باندې امتحان دی څه چې ډېر اعلی خلک او خانان خانه خلک شته هغه یې مجبوره کړل دې ته چې تاسو صدقه وکړئ. زه دغه خلکو ته په دغه کیمره باندې ویم چې داسې خلکو ته صدقه وکړئ، خدای ته وګورئ، راشئ دې خلکو تپوس وکړئ. دا خبره ته کومه چې چا څه صدقه مدقه کړې دا نه ده کړې. ورور بس یار دوست خلب کړی دی، لکه مثلا داسې یار دوست کړی دی چې لکه مثلا زما په شان یا زمانه خو یا د 100,000 تنخوادار هغه راکړې د باچا هغه بس وس کړي باچا ته خپل کور ور پغاړي باچا چې سب وس یې کړی دی باغې د شکر وباسم دا دغه نه خو چې لکه مثلا د مشرقانو د ظالمانو زموږ قونه مخکې خوړلي دي ورور، مخکې د دنیا قونه خوړلي دي، پمپونه یې راوړي دي ورور. زما په کور کې پمپ نشته، زه چا پسې نیم تللی چې ما ته پمپ ولګو، ما دا تمه ساتلې ما یو الله به پیسې راکړي زه به خپل ځان ته ولګوم. دوی په دیرو کې لګولي دي، په لارو کې لګولي دي. خو ورور چې زما په شان غریب سړی ورغلی دی هغه ته یې وروره نشته دی، پم نه میلاویږي ورور. لکه زه دا درخواست نه کوم چې ما ته پمپ ولګوي یا دغه شي، اوبه خو بس الله مالک دی، کله یو کور نه راوړي کله د بل کور نه راوړي، ټیم دی روان دی. خو لکه نور په دنیا کې زمانه نورم لاندې خلک شته، نو تاسو وګورئ کو په ډیرانونو اکثر په گاډو کې روان یې، نو وګورئ په ډیرانونو واړه کباړ راغونډي دا ولې راغونډي؟ دا د مجبورانه راغونډي. تاسو سره اخلاص نشته، تاسو سره ضمیر نشته، الله تعالی نه باندې وفا راوسته، وفا صرف په دغه کې چې ما بنگله غټه جوړه نه کړه، ما غټ ګاډی وانه غوښتو. د الله تعالی دغه نه مخکې سوچونه کوي، کم چې ظالم سړی دی به الله تعالی غرقوي به څنګه چې کافران وویل، دغسې په پاکستان کې هم چاڼ کوي چې کم ظالم سړی دی هغه الله تعالی وایي. قدرمنو زیبالم چې کومې خبرې وکړې نو هغه بار بار دا خبره کوي چې زه چا نه سوال نه کوم، خو چونکې زمونږ دیاړي بنده شوې ده زه حکومت ته دغه اپیل کوم چې کم زمونږ دپاره بیل د غریبو دپاره کم بیل پاس شوی دی دغه زر تره زمونږ رورسي. او به هر حال د دوی زه به ده ویم چې کومه دیاړي وه کومه یې کوله هغه هم بنده شوله. اوس د دوی حالات در دې پورې رسېدلي چې ده ته ما وویلې مل ستا کنټیکټ نمبر زه ورکوم، دا ما ته وایي چې ما سره موبایل نشته. مل موبایل دې څه کو؟ موبایل مې په 1200 روپۍ په دکان کې خرڅ کو، ځکه چې قسم یې وخوړ چې ما سره په کور کې دومره پیسې نه وي چې ما په ځان له سره وړي، ما سره یو موبایل ساده موبایل په 1200 روپۍ په دکان کې خرڅ کړو، نو هغې کې مې 100 روپۍ صرف پاتې دي. نو زه دغه کتونکو ته وایم چې یار دې حالاتو ته موږ پاتې شو، دا غریب دې حال ته پاتې شو چې اوس دومره څوک نه کوي چې د څه همت وکړي، څه محنت وکړي، څه صدقه ورکړي. غني بابا رښتیا ویلي چې کعبه جوړ ابراهیم که زه جوړ کړم، الله وایه څوک اوچت او لوی شو وایه وایه ای مولا. نو دومره اجونو له عمرو له ځای نو اصل کې د اشرف المخلوقات چې تا سره خوا کې کم غریب د ده تپوس وکړه، اجونو مجونو له مزه خدای په قهر دی چې هلته کعبه بنده شوه چې کم د توبې ځای دی هغه ځای موږ باندې بند شو چې اوس زموږ توبه هم نه قبلېږي. قدرمنو چې کم ځای کې تواب کېږي او توبه معاف کېږي هغه ځای هم بند شو. دومره خط درجې موږ تلو په ګناهونو کې، صدقه بنده، زکاتونه بند. نو یار د دې خلکو چې موږ تپوس ونه کړو دا وبا قسم مې دی په خدای کو ختم شي. او دا بانه یې ګورئ زیب رمانه اخره کې راته وایم چې دغه خلکو له سم میسیج ورکوي، ستا په شان نور غریبان خو هم شته، دغه خلکو له دغه میسیج ورکوم چې دوی کله دړنه دا خبره ویسته ته غریب سړي حقونه چې دوی بند کړل، الله تعالی به پې عذابونه راولي. دا وړوکی عذاب دی چې دوی مخ ته کورې اچولې، دا عذاب خو وړوکی دی، الله سره بل یو عذاب هم شته دی چې هغې ته جوج ماجوج وایي چې د یوې ګاډۍ د لاندې به ملګری جرګې کوي، دا غونډه دنیا په ذبح کوي. دا خو وړوکی عذاب دی، دا خو دا د الله تعالی په نس کې صرف بیله صرف یو یره ورکوي، یو کو دې نه ونه یارېدل، دې پسې بل هم شته، دې پسې بل هم شته، دې پسې بل هم شته. استغفار دې دوی وباسي وروره. د دوی ته دا درخواست کوم چې وروره تاسو موبایل غټې غټې بچوللې په 50,000 روپۍ، تاسو چې دا سوچ وکړو چې یو غریب سړی زما په دې ګاونډ کې اوسېږي، د ده زه تپوس وکړم چې د ده د زوی کتابونه شته که نشته، د ده د زوی مدرسه کې سبق وي، د ده د زوی د علم سپاره شته که نشته، نه صرف په دغې کې یې
چې بچو هم غټې موبایل اغوښتي دي غټې، او په هغې کې به چا چې کوم د مولانا صاحب تقریر راځي هغې باندې ګوته راکاږي بره کوي، او کوم چې پکې یهودیانو نسوارو کوم چې پکې نسوارو پلیتیا او غو دې ناغو دې اچولي مقه ګوري غونډه شپه او مقه ګوري. نو خدای ته وګورئ او دې جولې ته وګورئ چې تاسو یو مهرباني وکړئ چې د بچو نه موبایل ختمې کړئ. او مړه غریبانان خو هم غریبانان دي، زه بس هغه ټیم تېرېږي مونږ به د الله تعالی په دغه کې به روان یو، خو لکه تاسو ته دا میسیج در کوم چې توبه استغفار شي نو زموږ په عمل کې به لږ اسانه شي.